السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم. تاسو سره تازه ترین صورتحال شریک کوم. بین الاقوامي سطح باندې چې کوم کشیدګي روانه ده، ایران، امریکا، اسرائیل جنگ په وجه باندې په پاکستان کې د هغې اثرات په تیزۍ سره شروع شو. بیګا د شپې پټرولو کې اضافه وشوه په قیمت کې، او دومره اضافه وشوه چې عوام یې بالکل درګور کړو. ډېره زیات اثرات پیدا دي، او تازه ترین چې کوم ریټ وښوتو د پټرول په قیمت کې چې کوم دی، نو 137 روپۍ اضافه وشوه فی لیټر، او د ډیزل په قیمت کې چې کوم دی 184 روپۍ اضافه وشوه. د پټرول موجوده قیمت چې کوم دی نو 458 روپۍ شو، او د ډیزلو قیمت چې کوم دی 530 روپۍ شو. نو د دې سره دغه چې کوم دی د ګاډو کرایانې به زیاتې شي. عام چې کوم خلک روزمره کاروبار له ځي یا آفیسونو ته ځي، هغه به اوس ډېر کم خلک ځي یا به پبلک ترانسپورټ استعمالوي، او داسې به بیا د هغې په قیمتونو کې به نوره هم اضافه وشي په کرایانو کې. او د دې سره چې کوم اشیاء خوردونوش دي، لکه د وړو په قیمتونو کې، سبزیانو کې، په هر شي کې به اوس بېتحاشه اضافه وشي. ولې چې دا 137 روپۍ اضافه په پټرول کې وشوه، او 184 روپۍ په ډیزلو کې وشوه. نو مخکې هم 55 روپۍ اضافه شوې وه. نو په دې یوه میاشت کې دا مسلسل دوه ځله چې کوم دی ریټ وښوتو، او دا دواړه ځله چې کوم دی د دې جنګ په وجه باندې وایي چې دا اثرات دي. چونکې دا جنګ کله ختمیږي د دې اوس هیڅ پته نشته. پاکستان په دې کې یو رول پلی کو چې یاره دا دغه وشي، پای کې د چین ورته هم حمایت حاصل و، او د نورو دغه هم. خو که موږ وګورو په دې ټایم کې ډونالډ ټرمپ چې کوم د امریکې صدر دی، دغه په خبره باندې څوک یقین نشي کولی. ولې چې هغه سحر یو څه وایي، ماښام بل څه وایي، او کله جنګ وایي چې مذاکرات روان دي، کله لکه غیر سنجیده خبرې د هغه له طرف نه راځي مسلسل. او اوس خو لکه ما یو ویډیو په دې ټویټر کاته نه، په هغې کې لکه باقاعده ویلي دي چې یاره موږ خو د ایران کوم وسایل دي د هغې دپاره موږ تللي یو. نو اوس چونکې دغه ابنای هرمز چې کوم دی دا بند دی، خو ډېر خلک دا سوال کوي چې د پاکستان دپاره خو دا کولاو دی، نو بیا دا ولې زموږ دا ملک کې دومره تیل ګران شو. او خاص کر کوم چې پی ټي آی والا دي، هغه هم دا خبره کوي چې نن سبا چې کوم د پټرولو یا دغه چې کوم د ډیزلو دا خام تیل چې ورته کم وایي، د هغې بیرل چې کوم دی نو هغه خو په $110 باندې دی، او د عمران خان په دور کې چې کوم دی دا په $120 باندې و. نو په هغه ورځو کې هم پاکستان کې ریټ چې کوم دی 150 روپو پورې و، او اوس چې کوم دی د 500 نه له پاسه شو. لکه د ډیزلو 530 شو، او د پټرولو چې کوم دی نو 458 شو. نو په دې وجه باندې خلک ډېر زیات اعتراض کوي. او بل دا خبره ده چې د دې جنګ د لاسه او د دې دغه د لاسه مهنګایۍ د لاسه به خلکو ته ډېر غټ تکلیف وي، او خلک به ډېر زیات د دغه شکار شي. خو بل طرف ته که موږ وګورو، د حکومتي چې کومې شاخرچیانې دي هغه به دستور جاري دي، د ګاډو لوی لوی قافلې روانې دي، او لکه څه په هغې کې کمی نه راځي. په موږ باندې اصل کې ماهرین دا وایي چې د IMF په موږ باندې دباو دی، چې هغوی حکومت ته دا وایي چې تاسو په عوام باندې لوړ ور واچوئ، ولې چې تاسو قرضې اخیستې دي، دا قرضې ریټرن کول دي. نو د دې په وجه باندې به لکه تاسو دا اضافه کوئ. نو ټول زور لکه مطلب دا دی د هغه قرضو دی، او هغه د عوامو نه وځي. حکومت خپلې خرچې نه کموي، هغه چې کوم دغه دي د هغوی اخراجات دي هغه هم هغه شانتې روان دي. ټویټر باندې چې کوم اکاونټونه دي د خلکو، نو هغې کې هغه لګیا دي، په ایکس چې ورته اوس کم وایي. نو خلک ډېر زیات شدید تنقید کوي. حکومتي چارواکي چې کوم دی په هغې کې د تنقید نشانه جوړیږي چې د خپلې اخراجات نه کموي، او په عوام باندې دغه کې قرضې موږ اخلو په مخه باندې. که تاسو خیال نه د عمران خان په دور کې د IMF نه قرضه اخیسته ډېر ګران کار و، او ډېر په تکلیف سره به موږ اخیسته. اوس هغه قرضه موږ ته ډېره په اسانه میلاویږي.
د هغې وجه دا ده چې زموږ د امریکې سره تعلقات ښه دي او د هغې په وجه باندې قرضه موږ ته په اسانه میلاویږي. خو دا قرضه چې کوم دی نو خلک دا وایي، ماهرین دا وایي چې د دې ریلیف چې کوم دی عوامو ته نه رسي، دا د حکومتي په خرچو باندې خرچ کیږي، عوام ته څه ریلیف نه میلاویږي. نو دې په وجه باندې دا په دې ملک کې چې کوم دغه روان دی، نو که تاسو وګورئ نو غریب چې کوم دی مخه غریب کیږي او مالدار مخه مالداره کیږي. تاسو به کتلی د پاکستان په تاریخ کې چې کوم دی نو دا سلسله داسې روانه ده. یو ای ای چې کومې قرضه موږ ته راکړې او په سټیټ بانک کې د هغه قرضه پرته وه پیسې، هغه هم وایي چې هغه واپس غواړي. نو لکه هغه وایي چې یاره موږ له زموږ دا پیسې راکوي واپس. نو پاکستان د هغې دپاره هم تګودو کوي چې یاره دا قرضې دغه کړي. نو فی الحال حالات ډېر زیات ګډوډ دي، خلکو له د کفایت شرعي نه کار اخیسته غواړي، یعنې فضول ګرځېدل نه دي پکار، د ګاډو دا کم رش چې دا کمول پکار دي. پبلک ترانسپورټ تاسو استعمالوئ، ولې چې که تاسو د حکومت په تمه چې د هغو نه به موږ ته څه ریلیف میلاو شي نو ګرانه ده، ځکه چې دا ټول هر څه بالکل بدل دی. څوک هم د عوام دپاره سوچ نه کوي او دا جنگ دغه شانتې روان دی، بمباریانې روانې دي. امریکا چې کوم ده د هغې د طرف نه، د اسرائیل د طرف نه په ایران باندې حملې هغه شانتې روانې دي او د ایران د طرف نه هم هغه مطلب دا په اسرائیل او په دوبۍ کې، کویت کې، بحرین کې، سعودي عرب کې د امریکې چې کوم بیسونه دي هغه ټارګټ کوي. امریکې او اسرائیل تازه ترین په حملو کې اوس امریکې او اسرائیل چې کوم حمله کړې په تهران، دا کرک دی، قم دی، بندر عباس دی او د ایران په نورو علاقو باندې حملې تازه ترینې کړي دي او په دې کې لکه دا وایي چې یاره ډېر زیات نقصانونه شوي دي. دا جنگ دغه شانتې روانې نو د اثرات به نور هم زیات وي او دا تیل چې کوم اوس نرخ وخوتو، مزید د دې تاسو توقع ساتئ چې دا به نور هم زیاتیږي. د دې لپاره ضروري ده چې عالمي سطح باندې د دې جنگ د رکا وهلو کوشش وشي، ولې چې دا ابنای هرمز چې کوم دی نو دا دنیا ته 20% تیلو سپلای کوي، خاص کر زمونږ د علاقو ته لکه پاکستان شو، بنگلادیش شو، سریلنکا شو، چاینا شو، انډیا شو. د دې زیاتر سپلای چې کوم دی دې ملکونو ته هم ده، یورپ ته هم ده، خو خاص کر ایشیایي چې کوم علاقې دي نو دا ډېرې زیاتې متاثره کیږي، دلته به ډېرې زیاته مهنګایي راځي. اوس د دې د جنگ د رکا وهل دپاره پاکستان، چاینا او دیګر چې نور ملکونه دي، ترکي، هغوی کوشش کوي. خو په دې کې یو خبره زه دلته ایډ کوم چې په دې صدر ټرمپ چې کوم دی او په اسرائیل چې کوم دغه دی په هغې باندې اعتبار نشي کولی. هغه مطلب دا دی نن یو څه وایي، سبا بل څه وایي، په ساعت کې د هغو بیانونه بدلیږي. نو په دې ټایم کې دنیا په یو عالمي جنگ طرف ته روانه ده. نو الله دې خیر وکړي. ما وی چې تاسو د تازه ترین صورتحال نه اپډیټ کم. د تیلو په ګرانۍ په وجه باندې په ملک کې ډېر زیات غریب خلکو ته نقصان ورسي. حکومتي سطح باندې چې کم ریلیف ورکوي موټر سایکلو لا یا بسونو لا یا دغه لا چې 100 روپۍ به هغو ته کمیږي، دا هېڅ اثر نه دی او په دې کې به هم خلک چې کوم دی نو خپل پردی به کوي او زما خیال نه کیږي که حکومت غواړي نو مطلب دا دی چې هغه ریلیف ورکول غواړي نو هغه ریلیف ځکه نشي ورکولی چې په موږ باندې د IMF اثرات دي، هغې قرضې دي را باندې، نو هغه به خامخا پتا باندې خپل یو دغه در هرچی. دې ټایم کې اوس مشکلات دي. دې مشکلاتو د حل کولو دپاره عوامي سطح باندې یو زور پکار دی چې هغه عوامي حکومت او د عوامو سوچ وکړي، ځکه چې منګه حکمران خدا دعوه کوي چې ابنای هرمز نه د پاکستان چې کوم اجنډه لګېدلي جهاز ته نو هغه راتلی شي. بیا ولې خلک دا سوال کوي چې بیا ولې په پاکستان کې تیل دومره ګرانېږي؟ ځکه چې دا ډېر زیات ګران شو. په یوه میاشت کې 2 پیرې ریټ سیوا کول، یوه پیره 55 روپۍ او بله پیره 137 او 184.
نو دا ډېر زیاتی دی. نن که تاسو دا ریټ وګورئ نو دا د عام سړي د بس خبره نه ده. ماله راکړئ اجازت د بل ولاګه پورې. د الله په امان.